अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मुर्शिदना व क़ुर्रत अयुनिना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहबु लिमन यशाअु इनासा व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़स्वल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि वसल्लि वसल्लिम अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्दक़ु कलिमतुल अबीदिन अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईमिन ला महलत ज़ाइलु नाइमुक फ़िद्दुनिया गुरूरुन व खसरतुन व आइशुक फ़िद्दुनिया महालुन व बातिलुन नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदन अलल जिहादि मा बक़ीना अबदा अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। हज़रात उलमाए किराम ज़मंग ढेर द्रुन खूब मुर्शिद ज़मंग द हज़रत शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ढेर मुसाहिब द डेरे वक़्त और पागा कच्चा उम्र के लका हज़रत अनस साहब चे संगा प कम उम्र के दे रसूल पाक खिदमत करो आगा कम उम्र के दमंगा दा हज़रत साहब दी दागाई
په صحبت کې په خدمت کې پاتې شوي دي هغه زمونږ دپاره ډېر د اعزاز او د اکرام او موږ دپاره الله تعالی قرة اعین ګرځولي دي خدای دې دوی ته ډېر برکات ورکړي ډېر ژوند ورته الله تعالی ورکړي دا فیض او برکت دې الله تعالی په ټوله دنیا کې خور کړي مسلمانانو موږ د خپلو استادانو شیخان مبارکان هغه یې داسې خبرې کړې وې چې هغه اوس موږ کتابونو کې وینو هغه بله شپه تفسیر قرطبي مې کته چې دې ته دعاء الکرب وایي یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم عند الکرب نو علماء دې ته دعاء الکرب وایي په وخت د کرب او د سختۍ کې به رسول پاک وي لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم نو په سلفو کې یو کس ناغوي چې دا دعاء الکرب ده یو صاحب ته تپوس کو چې دې کې خود دعا سه الفاظ نشته نو هغه ورته وی اما سمعت تا خبره د رسول پاک نه دا اورېدلې چې رسول علیه السلام چې قال الله حدیث قدسی ورته وی چې الله تعالی ویلی دي اذا شغلت عبدي بثنائي وبحمدي اعطيته افضل ما اعطي السائلين تا دا خبر نه دا اورېدلې چې الله تعالی وایي چې کله د یو بنده په خپل ثنا او په خپل حمد باندې مشغوله کما نو ورکم دته افضل د آغنا چې هغه سائلین کم سوال کوي هر څومره دنیا کې که فرشتي دي که بانیان دي که جنات دي هر څومره سائلین چې دي هغه د هغه سوال نه به ورته بهتر شی ورکم نو دا دعا السلف شوه که نه نو هغه بیا دا خبره ومنله یو مجلس کې دی ناستو نو اکثر د موږ د مشرانو به په مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه باندې دعا کوله هغه دعا وی الله حافظنا الله ناصرنا الله ناظرنا الله معنا زاروبای مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې سابق صاحب تا خو دې کې د دعا څه نه وي وی شامي دې نه ده کتلې چې الثناء دعاء دا د موږ د مشرانو خبرې وي او الله دې دا غي په قدمونو په اعمالو په اخلاقو په عاداتو باندې موږ ورکلک کی اصل شی په عمل کې او په طریقت کې په سبق کې په شریعت کې دا خپل مشرانو اتباع ده منګه صحابه نه دي لیدلي تابعین نه دي لیدلي من خپل استادان لیدلیو الله ذوالجلال د خپل استادانو کامل اتباع د من نصیب کی دا مجلس چې کوم منعقد شوه دی او خدا رز ډیره مبارکه ده د من کشر شیخ صاحب رحمت الله علیه بوي چې یو د هفته دفتر دی یو د ردې دفتر دی یو د کال دفتر دی د هفته دفتر چې دی هغه د زیارت ورځ ده او د پیر ورځ ده او د ورځې دفتر چې دی نو سهار او مازدیګر دی اعمال پیش کیږي او د کال دفتر چې دی نو هغه لیلة القدر دی لیلة البراءت دا دی نو د پیر په شپه باندې د پیر په ورځ باندې اعمال پیش کیږي نو دا عمل به پکې ورپیش شي الله تعالی دې زمونږ استاسو دا صحبت مبارک کی او الله تعالی دې دا قبول کی دا د مولوی صاحب حسین احمد صاحب حافظ مو عالم مو څومره چې دا هغه ژوندو
نو هغه په دین کې مشغول هغه تیر کړی دی. دا لویه خبره ده. نیت المؤمن خیر من عمله. دا جنت چې ابدن میلاویږي دا اولی ابدن میلاویږي خلود په دې کې اولی دی. عمل خود 60 کاله کړی دی 30 کاله کړی دی 100 کاله کړی دی. الله به ابدن په جنت کې پاتې کوي. دا په نیت باندې د 100 کاله ژوندو کده ټول عمر ژوندې ونه د خپل کار نه پرېښود. دا کافر ولې ابدن په دوزخ کې شو؟ ځکه کده دا تمام زمانه د ژوند نو د کفر نه پرېښود. نو دا په نیت باندې ابدیت او خلود د په جنت کې او په دوزخ کې. نو حسین احمد صاحب عمر کم و، خو چې کم عمر و انو الله تعالی د مسند د درس نه داغه فراش ته راغلی دی او داغه بیا قبر ته د مسند د درس نه هغه تللی دی. نیت المؤمن خیر من عمله. الله تعالی دې منګه او تاسو په دې کار کې همیشه وساتي. زمونږه ډېر ملګري منګه ولیدل چې په ژوند کې دا کار پاتې شوی دی. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به دعا کوله سبق پسې، یا الله زمونږ په ژوند باندې زمونږ نه دا کار مه پاتې کې. نو بس هغه دعا دی الله تعالی دا هغه دعا دی الله تعالی زمونږ استاسو په حق کې قبول کړي چې څو پورې ژوندي یو چې په دې کار کې بس ورغرق شو او دغه زمونږ کار دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول په دې کې همیشه وساتي. دا خدمت دی الله تعالی زمونږ نصیب کړي. نو د مولوی صاحب سعادت داو چې تر اخیره پورې درس کو او د درس نتلې د بیا اخیرت طرف ته او الله تعالی په نیت باندې اجر ورکړي. الله دې مونږ او تاسو په خپل اعمالو کې مخلصان او محسنان وګرځي. مسلمانانو ستاسو په مخ کې ما 2 آیاتونه د قرآن مجید ویل دي. یو کامل سورت ته 3 آیاتونه، ایو آیات ته د قصه د سورت. الله تعالی چاته زنانه ورکړي لکه حضرت لوط علیہ السلام ته الله تعالی 4 لونه ورکړي دي. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ چاته الله تعالی صرف نارینه ورکړي. ابراهیم علیہ السلام لور نه وه. د حضرت ساری رضی اللہ تعالی عنہ زیو اسحاق علیہ السلام پیغمبر. د حضرت حاجری بی زیو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر. نو د دې انګریزانو د یهودو مور چې ده هغه حضرت ساره رضی اللہ تعالی عنها ده. دا یهود او نصرانیان په نسل د اسحاق علیہ السلام کې را روان دي. او مور د عربو چې دا هغه حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها وا. او د دې عجم مور چې دا هغه قنطوره رضی الله تعالی عنها وا. د دې 14 بچي او 14 واړه نارینه وو. نو 14 بچي د چاو د حضرت ابراهیم علیه السلام او لورې نه وا. دا ورکول د الله تعالی کار دی. چاہتا اللہ تعالی صرف زنانه ورکی لکه لوط علیہ السلام د خدای خپل پیغمبر دی. ابراهیم علیہ السلام خلیل الله دی صرف نارینه ولا ورکړو. او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاہتا اللہ تعالی نارینه و زنانه دواړه ورکی لکه جناب رسول علیہ السلام ته اللہ تعالی 8 بچی ورکړیو. 4 لونه وی او 4 زامنو. حضرت زینب بی بی، حضرت رقیہ بی بی، حضرت ام کلثوم او حضرت فاطمہ رضوان اللہ عنہن اجمعین. او 4 زامنو حضرت قاسم صاحب، حضرت طاہر صاحب، حضرت طیب صاحب، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم دا مخکې د بلوغ نه وفات شوي دي. ویجعل من یشاء عقیما اللہ تعالیٰ سوک بے اولاد وگردئی لکه حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ اولاد نه ورکړي. زمونږ په پښتنو کې دا دستور دی، رواج دی
که د چا نارینه بچي یم دا زنانه بچي یم نارینه بچي نه انو دی ورته میراث وایي دا میراث د رسول علیه الصلاة والسلام نارینه بچي مخکې د بلوغ نه وفات شو او زنانه بچي واده شوي هم دي انو رسول علیه السلام چې اخیری بچی وفات شو نو کافرانو جاء الابتر راغې دغه میراث راغې نو الله تعالی وی انا اعطیناک الکوثر در می کتا ته خیر کثیر په خیر کثیر کې ټول رالل دغه پکې راغې شفاعت پکې راغې او ډیرواله د امت پکې راغې دا ټول معجزات پکې رالل او دغه چې د کنه دا قرآن مجید پکې راغې خیر کثیر می دل درکو انا اعطیناک الکوثر خیر کثیر می دل درکو فصل لربک وانحر او دغه چې د کنه مسک و خاص د رضا د الله تعالی د پاره او قربانی کوا او خان لالو رسول پاک سلو خان لال کړو په حجۃ الوداع کې ان شانئک هو الابتر ستا دشمن چې دی د ولید ابن مغیره لس زامنو دا هم په دشمن کې راغی ان شانئک هو الابتر ستا دشمن چې دی هغه په حقیقت کې میراث دی ابو لهب دا د رسول علیه الصلاة والسلام ترو او سکتری و مکی و هاشمی و عربی و د رسول الله علیه الصلاة والسلام سکترو او چې کله وفات شه خبشو ته پیسې ورکړي وې زمونږ د پلار یو کان دی ته ورولئ نو د داسې اولاد نه څه مطلب دی ما په خپله یو کس لیدلی یو کس لی 50 روپۍ ورکړي ارداني ورته وډیرې کې او دې شونډ ته داسې رومال نیولی و هغه کس ته وی دا 50 روپۍ ورکړي زمونږ دې پلار ته غسل ورکه په خپله دې داسې لرې ولاړو جومات نه بهر د داسې اولاد نه څه مطلب دی الله دې صالح اولاد موږ ته نصیب کی د مولوي صاحب دا زنانه اولاد چې دی دا الله تعالی د هغه دپاره بهتر خلیفه ګرځولی دي او دا د کافرو خبره ده چې د چا به زنانه بچي و نارینه به نو نو هغه به وی چې دا څه دی دا ابتر دی الله د جاهلیت دا رسومات او دا اقوال دا زمونږ نه لرې کې زمونږ اسلامي عقاید زمونږ خدای پاک نصیبه وګرځي حسین احمد صاحب آباد دی د هغه شاګردان شته په حفظ کې شته په علم کې شته او دارنګ چې کوم دی داسې نوم دی نور خیر هغه مخلوق ته رسولی دی زنانه بچی دي الله تعالی دې صالح لوی کړي اوږده خبره ده د حضرت خضر علیه السلام د موسی علیه السلام تا ته به الله تعالی بهتر د دې نه درکړي نو هغه کس ته چې د کم کس زوی خضر علیه السلام مړ که هغه ته الله تعالی یو لور ورکړه هغې یو پیغمبر سره نکاح وکړه پوش په پوش باندې په هغې کې اویا پیغمبران نالل نو د هغه هلک ناکاره نه چې کومه جینۍ الله تعالی ورکوله په بدل کې نو هغې ته صیغه د څه میلاو شوه لکه کومه صیغه د اسم تفضیل خیر بهتر بدله درکم د دې هلک نه دا هلک کاړو هلک شي نو هلک څه کې کنا چې هلک بدماش سی ناکاره شي الله تعالی دې دا جینکای دا د مولوي صاحب دپاره بهتر خلفا وګرځوي خیرخواه وګرځوي دعا او په دغه حدیث کې چې کوم راغلی دی او ولد صالح یدعو له په هغه ولد کې دغه نشته دی او ذکر چې نارینه ته پاتې شي هغه به ورته دعا کوي نارینه خو به اوس مودی مردار لوټې به په سپمو کې اړوي جینکای به کم تر مددی نموز کدا کیږي اوس خو د خدای پاک ډیر لوی فضل دی دا زنانه ډیرې صالحې دي وختي پاسېدلي او اوس به هم قاري کوي او سپمو کې بوله لوټې اچوي نو دی ته دې جینۍ ته الله تعالی څه ووي بهترې ورته ووي نو الله تعالی دې دقه بهتریت او خیریت د مولوي صاحب دې په کور کې راولي نو دا هغه یې څه صدقه کړې ده ما خدای ته وی ما یې په کار دا دی چې دی په خپل ځان ولګوي دا ډېره غوره خبره
خبره ده. الله تعالی دې موږ او تاسو پس د مرګ نه د خپلو مشایخ سره یو ځای کی او کم زمنګ چې کشران دي مشران الله دې هغه زمنګ د پاره شفیعان او مشفعان وګرځي. دا ډېر ښکلي نعتخوانان دي بې تکلفه. زما په نعتخوانانو کې هم دی خوښ دي بې تکلفه. هغه راغلي دي دی به تاسو ته ناستونه وایي. حضرت صاحب دي زمنګ ظهور شیخ صاحب دي را روان دي او زه خو صرف په دې ځای لیدلو باندې ډېر خوشحاله شم. د دې بیم د لاندې منګه دا قصیده ټول دا ما یاد کړي. اوس قاري او اعراب غلط وي ما ول آباد ورکړه. دا د دې ځای برکت دی. الله تعالی دې دا ځای آباد ساتي. دې خلکو ته د خدای ډېر خیر ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.